شرک دروازې حضرت عمر بندي کړي دي. هغه ونه چې د کومې ذکر په قرآن کې راغلی دی. قرآن کې الله تبارک وتعالی فرمایي لقد رضي الله عن المؤمنين اذ يبايعونك تحت الشجره. الله د مؤمنانو نه راضي شوی دی چې کله دوی دغه ونې لاندې بیعت وکړه تا سره. نو هغه ونه چې کومې ونې لاندې د حضرت عثمان بن عفان رضی الله تعالی عنه دپاره بیعت شوی دی، هغه ونې محبت او مینه د صحابو په زړه کې پیدا شوه چې بیا به کله حج له تله نو د هغې لاندې به یې لمونځونه کول، نفلونه به یې کول. حضرت عمر رضی الله تعالی عنه وی چې نن خو دا خلق د دې د لاندې نفلونه کوي، منځونه کوي، سبا به دا خلق دې ته سجدې لګوي او دلته به د حلواګانو او د چاولو دیګونه پخېږي. نو حضرت عمر تللی دی او هغه ونه یې د زیلو نه وښکلې ده. کوم شي نه به چې د شرک بین راته د شرک شایبه به ترې نه پیدا کېدله، حضرت عمر هغه ختمه کړې ده. او دا څه کوي هغه حجر اسود چې کومه ګټه په بیت الله کې لګېدلې ده. حضرت عمر رضی الله تعالی عنه طواف کوي. چې طواف کوي نو دې حجر اسود خواته راغی او هغې ته مخامخ شو او څه وایي چې انی لأعلم انک حجر لا تنفع ولا تضر لولا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. وای زه ښه په دې خبره باندې پوهېږم چې ته یوه ګټه یې نه چاته نفع ورکولی شي او نه چاته ضرر ورکولی شي، خو که چېرته ما خپل حبیب محمد رسول الله نه وی لیدلی چې هغه ته ښکل کړي نو ما قبلتکه ما به ته چېرته هم نه وی ښکل کړي. نو حضرت عمر رضی الله تعالی عنه ما تا ته عقیده وښودله چې هغه ګټه چې کومه په بیت الله کې ده هغه چاته نفع او نقصان نشي ورکولی. نو ستا په کلي کې په قبرستان چې کومه ګټه لګېدل ده هغه به چاته څه نفع او نقصان ورکي، بلکې نفع او نقصان هغه ګټې خو پرېږده د مخلوق په لاس کې نشته دی، نفع او نقصان ورکولو والا یو الله دی.